السلام علیکم عزتمنو د اویس په باره کې مونږ ډېر زیات ویډیوګانې شیر کړي دي د دکې د پاره شیر کړي چې خپل مینوال ته ټیم په ټیم باندې معلومات شیر کړو او نننې معلومات چې دی زمونږ د هغه د اسد د قاتل په باره کې د چې څه ټیم کې وسره هغه ټیم کې څه سوشل میډیا والا باندې بولې کړی وي او هغه ته ټول معلومات ورکړي هغه اوس په جیل کې همدغه بیان ورکړي چې دا مونږ په دې طریقه باندې قتل کړی دی عزتمن زمونږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي د دې معلومات نه مخکې تاسو ته دا یادګي نو کوم زه کو چې زموږ په دې چینل کې نوی وي مهرباني وکړئ زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې اوس د ټاله نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي اسد د دې نه مخکینۍ ویډیو کې مو ویلو چې یعنې زه خو بېګناه یم دا موږ نه قتل کولو دا خپل اوښي یعنې ووژلو دا صرف ما او ابدین ولا هلته کې وروستلو خو موږ د دغې دپاره نه دی وستی چې دوی دا د دا قتل کړي موږ د قتل دپاره نه و بوتلی خو د ظالم دا قتل کولو پته نه لګي چې دوی خپل په کور کې جنګ جګړه وه څه و چې دا خیر زموږ د کاکا یعنې الیاس دا قتل کړو الیاس چې دی نو دا د اویس اوښی دی یعنې خوره ورته ناستې ده د دغه کهانۍ نه یعنې موږ نه یو خبرې خو اسد وایي چې یعنې زه بېګناه یم ځکه چې ما ابدین صاحب د دې ځای نه بوتلی خو د دغې په نیت باندې نه دی بوتلی چې دا قتل کړي او اسد ویلی دی چې ما یعنې زه خو بېګناه یم ما پرېږدی عزتمند د دې پرېښودلو فیصله به عدالت کوي او د اویس مور او پلار به کوي هر کله مدعیان دا ماف کړي نو د هغې نه بعد به بیا دا یعنې پرېږدي به خو عزتمند زموږ خپله عمده رایې ته چې یعنې پرېږدي نه دي ځکه چې دا مسایل پکې شامل دی عزتمند زموږ نننۍ معلومات د دې ځای پورې د نوي معلوماتو دپاره تاسو زموږ عمده چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې استاد د ټالۍ نشانې ووهئ د هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي